أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مخیاتونو کی مسئلہ دا توحید و رد شرکو دا خلقو تذکرم و چکم دا اللہ نا سوا نوری شریکان نیولی دا غی سر مینا کئی داسی مینا لکا سنگ چی دا اللہ سر پکاروا دا غی اطاعت داسی کئی لکا سنگ چی دا اللہ اطاعت پکارو دغی خلقو تا سبا دا قیامت دورزی حال نه دی معلوم که حال وتا معلوم شي کله چې وته معلوم شي نو هغه وخت کې او کله چې دنیا کې وته که معلوم شوه وي نو دی بم دا خبره یقین ته پریوتی وا چې ان القوه لله جميعا وان الله شدید العذاب بیا الته کې خلقو چې کم دنیا کې خدایان نیولی شریکانی نیولی دیبا براتو کی دغه پیران د خپل موریدانو نا د قیامت پورز باندې یا دغه مشرکان د دین با سوگی چې د الله سره شریکان کړي هغه به براتو کی د قیامت پر ورځ باندې چې کله داسې حال دی وویني او دا الله رب العزت ذکر کوي مختلفو ځایونو کې ذکر کوي هغه سره ګوري نو ډېر وخت پی لګي شیطان تذکرہ پکې هم کوي شیطان بالته کې وایي چې ما هو تاسو ته نو ویلي تاسو باندې څه زور مې نه وکړی ما سره څه دلیل خو نه و خو یو خبره مې تاسو ته کړوه تاسو منلوه نالته کې خبره به راځي فلا تلوموني ولوموا انفسکم سورۃ ابراهیم کې راځي او ما ملامت کوي ځان ملامت کوي نو دلته کې دا غي تذکرہ کوي چې د دغه موریدان نا پیران با براتو کی د دغه مشرکانو نه با دی چې کم خدایان جوړ کړیو کم شریکان جوړ کړیو هغه به براتو کی نو دی بیا الته کې افسوس کوي کاش دنیا ته واپس لاړې منګ بم داسې ځان بیزار کو لکه څنګه چې نن دی ځان بیزار کړلې خو بیا الته کې سکیږي نه جهنم ته تللی د دغه مشرکانو د پاره بل لار نشتی بیا وزدیږي کې د ځنا الله رب العزت تذکرہ د کوي د حلال خوري پاکیزه خوري د شیطان تابعداري مکوي هغه تاسو ته د بدی او د فحش او د دروغو خبرو ویناګانی کوي حکمونه کوي بیا د خلق کله چې وته ویل کېږي الکه راشي قران او سنت تراشي دین تراشي شریعت تراشي د الله خبرې تراشي دینا منګه هغه کو کوم چې زمونږه پلار نیکه کړلی پلار نیکه چې زمونږه کومه طریقه کړو موږ په هغه باندې روان یو الله وی
اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بیا مثال پیش کړي د هغه چا چې دعوت ورکي د کافرانو لا. الله وی مثال داسې دی لکه د دغه داعی د دغه مبلغ مثال داسې دی لکه یو سړی دی شپنکی دی خپلو ګډو بزو ته څاروو ته اواز کوي خبرې ورته کوي نو په خبرو عقل پوهېږي صرف هغه یو اواز اوري چې اواز کیږي نو مطلب باندې خو نه پوهېږي. الله وی دا خلق دا کافر دا داسې دي لکه کاڼه داسې دي لکه چاړاګان داسې دي لکه ړانده. او بیا ورپسې د خوراک د حلال او د حرامو د هغې بازي تذکره کوي کم څیزونه الله حرام کړي نو په هغې کې د څلورو تذکره دلته کې کوي. نور تذکره بیا رستو نورو ځایونو کې راځي او بیا تفصیل چې ګورئ نو هغه بیا احادیثو کې او د فقه کتابونو کې بیا راځي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے خلقو خورئ تاسو د هغې نه چې په ځمکه کې دي حلال پاک هم حلال دي هم پاکیزه دي. یو شی دی حلال دی خو پاک نه دی نو هغه مه خوره. بعض شی څښا شي څښا مه خوره. بعض څیزونه داسې چې هغه جایز دي لیکن سچل ورله شوی نو په هغې کې بیا سړي ته کرکه کېږي. نو هغه شی خورئ چې هغه پاکیزه دی هغه شی خورئ چې هغه حلال دی حلال هم دی پاکیزه هم دی. یا حلال دی نو شی خو حلال دی لیکن پاکیزه نه دی ستا دپاره حلال نه دی. یو شی حلالی دا نه چې یو سړی دا وي وایي چرخ یو مارغه دی چې چا ونیو د هغه دی نه د هغه نه دی دا د خپل مالک دی. نو بعض څیزونه داسې چې هغه حلال دي خو د خپل مالک دپاره حلال دي بل چا لپاره نه دي حلال. او بعض څیزونه دغسې چې حلال دی خو هلته کې نور قصې پکې شي دي. ولا تتبعوا خطوات شیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. قدمون د شیطان سری رسم و رواج دي. په رسم و رواج باندې یو شی ولې خراب دی دلته کې تا حلال شی به اغستی حلاله مټایي اغستې ده نو خوري په څه باندې په رسمونو باندې په رواجونو باندې دغسې نور نور دا څیزونه دا چل کوي دي رسمونه کوي رواجونه کوي په هغې کې خوري. نو دا د چا لار ده دا د شیطان لار ده. ولا تتبعوا خطوات شیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان په قدمونو باندې مه ځئ. ولې انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره. انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا دغه شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدۍ بالسوء د شرک والفحشاء او د فحش کارونو یا والفحشاء د افعال شرکیو بالسوء د اقوال شرکیو فحشاء باندې افعال شرکیه. څوک وایي سو هغه ته وایي چې شریعت ورته بد وایي فحشاء هغه ته وایي چې عقل هم بد ګڼي شریعت ورته هم بد وایي خو عقل ورته هم بد وایي. دا بعضې څیزونه داسې چې دا شریعت ورته بد وایي لیکن عقل کې اصلي نه راځي چې شریعت د یو شي نه منع کړله بس منع دی
ستا عقل منی او کنه منی فحش هغه دی چې شریعت یې منع کړله او ستا عقل هم عقل انسانی عقل سلیم هغه تم بدوي وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دا شیطان حکم کوي تاسو ته د خبرې چې وای تاسو هغه چې کوي پوهیږئ پې نه هغه سوای چې پوهیږئ په نه په دین کې خبرې کوي د ځانه کوي د ځانه خبرې جوړوي د ځانه بدعت جوړوي ځانه خبرې کوي دروغ وای بما لا تعلمون په یو شي باندې پوهیږئ نه او لګیا خبرې کوي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله کله چې ویل کېږي د خلکو ته خلکو تابعداري کوي دا هغه څه چې الله نازل کړلي قالوا دی وای بل نتبع ما الفینا علی آبانا دی وای بلکې منګه تابعداري کوو دا هغه څه چې مندلي منګه په هغې باندې پلاران خپل منګه خپل پلار نیکه چې په کومه طریقه باندې مندلي نو منګه په هغه طریقې باندې زوی بل ځای کې الله رب العزت د دې خبره ذکر کوي دی وای منګه چې خپل پلار نیکه چې په کملار باندې مندلي وإنا على آثارهم مهتدون او کله وإنا على آثارهم مهتدون منګه د دې په نقش قدم باندې چې روان یو نو منګه هدایت والو منګه د دې په نقش قدم باندې اقتدا کوونکیو هغه چې څنګه تللی موږ به شان کار کوو موږ په تلارزو الله وی اولو کان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر چې و پلاران د دي لا يعقلون شيئا چې نه پوهېدل په هېڅ باندې ولا يهتدون نه په هدایتو هغې خو په هدایت نه و هغې سره خو عقل نه و دې ته به اوس څوک عقل وایي چې غوا ته به ودرېږي او د غوا مچازي بس کي عقل کې خو دا نه راځي دا بې عقله خلک کوي یو څه جوړ کا په خپل لاس باندې بیا ورته کېناست چې دې ورته کوه دا کم عقل دی بعض خلکو پکې داسې وکړه یو شی به جوړ کو چې د هغې نه به ښه جوړ کو یا به ښه وموندو نو هغه به ګزار کو هغه به پرېښو دا بل به بندګي شروع کړه دا بل عبادت به شروع کو بعضې پکې داسې وو چې د خوراک د سیزنو نه به جوړ کو نو د هغې عبادت به کاو چې کله به وږی شو شروع به پې وکړو چې به خوړ که دا کم عقل دی لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نه پکې عقل او نه پکې هدایتو ته تاسو هغې پسې ځئ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء مثال دا کسانو یا صفت دا کسانو کفرو چې کفر کړل کمثل البهائم یو طریقه دا کمثل البهائم پشان د سارو دي دا الذي ينعق دا هغه ساروی دی چې आवाज کوي د مالک بما لا يسمع په اسمانه چې اورینا الا دعاء و نداء مگر بلنا او आवाज اوري بلنا اوري نور بس باندې پويږي نه سمون کان دی کان دی پشان دا خلق کان دی دا پشان د کڼو دی کون خو اوري دا کون خو نه اوري دی خو اوري کنه نو کون خو کان خو نه دی نو دی وینا الله وی دی سمونه کسمن د پشان د کون دی نو کون سړی خو بالکل نه اوري او دی چې دی نو دی خو اوري خو دی کومه چې حق خبره ده هغه دی نه اوري هغه لږ بعضې قصې کوي سعودي نه سړی ټلیفون کوي کور ته او ته وایي چې خبرې ورته کوي دا د پیسو خبرې وکړي دې طرف نه پیسو خبرې ورته چې وشي نو هلته کې هغه وایي زه نه اورم ته څه وایې نه پوهېږم ستا په خبره باندې ته څه وایې بس आवाज خراب شو خاوي په خبره نه پوهېږم دی بیا نه پوهېږي کم چې د غرض خلاف خبره نو دی هغه نه اوري دلته کې
سړی خبره کوي وایي خبا آواز دې نه راځي وایي بوکمون چاړاګان دي نو چاړاګان دي نه چاړاګان خو نه دي خو ښې خبرې کوي خبرې کولی شي کوي چې خبرې کوي نو دی خبرې چې نه کوي نو کمې نه کوي حقې خبرې نه کوي حق نه وي نو د حق نه چاړه دی نو که بوکمن وي عمیون دی ړانده دي ړانده خو نه دي حروغ دي ارسیني غټې غټې سترګې غړی لیدل کولی شي لیدل کوي خو حق نینی دا شانتی دی فهم لا یعقلون دی د عقل نه کار نه اخلي نو مثل الذین کفروا دا چا چې کفر کړل نو دا کافر خلق پشان دو سارو دي دویم دا دی صفت دی مثال مثل داع الذین کفروا مثال د دعوت ورکون کی هغه کسان ته چې کفر کړل کمثلی راعین په مثال د یو راعی دی الذي ينعق هغه چې आवाज کوي بما لا يسمع الا دعاء و نداء आवाज کوي چاته کوي سارو ته आवाज کوي په داسې आवाज باندې داسې خبرې باندې لا يسمع الا دعاء چې نو ناوري هغه نه پويږي الا دعاء و نداء مگر پدې باندې پوي چې داسې आवाज کیږي سبل نه کیږي سچغه ویل کیږي چغه والے کیږي پدې باندې پوي نو دیو د خبرې کوي اخوا شو دیخوا شو راشه مکه شو رستو شو مکوا دی باندې نه پوي نا سروي دې چې د کله आवाज وکي نال دغه هغه ترهیږي ګړي دې بس کې لګي خلیب پردوس په پټي وخو بس اخوا کړي غنم دی شولې دی بلسدي نن دغه دیو ته आवाज وکي جاغه دغه شی شوړو یا بس په مخزي بیا نه دعوت ورکون کې سړی چې دی چې کوم دعوت ورکي چاله هغه کسان نه چې کفر کړل کما مثل الذي ينعق د مثال داسې دی لکه راعي دی یو شپن کې دی یو आवाज کوون کې دی سارو ته ناغه आवाज نه اوري هغه باندې نه پويږي لا يسمع نه پويږي هغه الا دعا و نداء سمون کان دی یادا دی پشاند کڼو دا پشاند چاړاګانو دی دا پشاند لندو دی فهم لا عقلون بزید عقل نه کار ناخلی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے مومنانو خورید پاکیزه اغنا چې موږ رزق درکړل تاسو لا وشکروا لله او شکریہ ادا کوئ دا الله ان کنتم یا تعبدون کې تاسو الله تعالی بندگی کوونکی کتاس د الله بندگی کوونکی ای نو خلاص کاک بم هغه کې چې الله ستاسو لپاره جایز کړل خلاص کاک چې کینو پاکیزه کوا مکه مو وي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا نو دلته کلوا من الطیبات ما رزقناکم خورای د پاکیزه هغه نه چې موږ تاسو رقم رزق درکړل موږ چې تاسو رقم صدر کړل نو داږي کې چې کم پاکیزه دین هغه خورای کم چې تاسو د پاره حلال دین هغه خورای ما رزقناکم کې ډېر شیدونه دي ساروی ما الله ورکړي نو سارو کې خري ولا پکې مور کړل نو دا څنګه ته اوس خر لګي اخر خوري وای دا ما الله را کړل نو نه الله درکړل خدا حلال نه ده کم چې حلال له هغه خورا دغه سينور کم سيدونه چې منع کړی شي دا یا کم سيدونه چې خراب شي دي خراب سيدونه بنه خوري دا یو سره د ډوډۍ په حقړه هغه اوسوا خالص کارت جوړ شوخه هغه نم منع دا مخورا دا نه یو شی پوښښ نه ده د پخېدو شی د پوښښ نه ده اې دغه سره راځي دغه سي خوري ساره والا دغه سي وخت روان چکونه دی کوي نه چې پخشي چې ور وته ورسي د ور اثر وته ورسي
کله کله مټا کې خیر دی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکیزه هغه نه چې موږ رزق درکړی تاسو له. واشکروا لله، او په دې باندې شکریا ادا کوئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون، کې تاسو د الله بندګي کوونکي. انما حرم علیکم المیتہ، یقینا الله حرام کړل په تاسو باندې مردارا. مردار څه ته وایي؟ مردار هغه ته وایي چې هغه بغیر د ذبح شرعي نه مړی. څاروی دی بغیر د ذبح شرعي نه مړلی، نه هغې ته مردار وایي. که هغه په خپل مرګ باندې مړلی نو هم مرداره ده. که هغه چا په ټوپک تماچه باندې ویشتلی نو هغه مرداره ده چې څو پورې په ژوندانۍ حلاله کړي نه وي. ساده ووته یا په بل طریقه باندې مړی کو، حلاله یې نه په بل طریقې وجني. یو ته ذبح اضطراري وي، یا جدا شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کوم چې زمونږه کورني څاروي دي نو د دې دپاره عوابد کا عوابد الوحش دې ترهیږي، لکه څنګه چې ځنګلي ځناور دی هغه ترهیږي نو دغسې دې هم ترهیږي. نو چې دی وترهیږي نو بیا به څه کوې؟ نو هغې لپاره طریقه علماو ذکر کړله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضې ذکر کړلی پکې، حدیث کې هم بعضې راځي. غشې پسې روانه نو په غشې باندې ووله، دی چې کله نیلاج شي نو بیا پسې لاړ شو حلالي کا. دلته کې اوس د دې زمانه کې ټوپک تماچه ده نو په هغې باندې ووله او بیا یې چې ستا په قابو کې راغله نو حلاله کا. دا نه چې مخکې ته ساه وخیږي او بیا وروستو ته حلاله نه، هغې نه پیدا نشتی. بیا د ښکار مرغۍ ده، د ښکار بل ښکار دی، هغه دې په ټوپک تماچه باندې وویشتو. دا اوسني ټوپکې تماچې چې دي څه چې دي کومه ګولۍ چې ده هغه غوسه نه کوي، هغه شلول کوي، هغې ته خارقه وایي. یو دی ذبح کول او یو دی شلول. نو هغلته کې دومره په زخ باندې لګي چې هغه سرمن وشلیږي. دلته کې دې ځای سړي په دغې چرۍ باندې په دغې ګولۍ باندې مرغۍ یې وویشته نو هلته کې هغه داسې لږ وچقېږي. او وروستو سورة مائده کې راځي، هغې کې راځي المنخنقه والموقوذه والمتردیه والنطیحه، څلور قسمه هلته کې بیا راځي ذکر کوي. متردیه دا برنه راغښتلې شوې ده، نطیحه دا ښکر والی شوې ده، موقوذه دا ټکولی شوې ده. په لوړ باندې وهله وهله مړی کړه، په ګټه باندې ټکوله ټکوله شی مړ کړه نو دې باندې حلالېږي نه. دارنګې المتردیه الموقوذه المتردیه والنطیحه. دارنګې وما اکل السبع الا ما زکیتم. یو پکې منخنقه ده، مرۍ خپه کړی شوي، تا یې مرۍ خپه کړله یا په خپله باندې خپه شي او د هغې د وجې نه شی مړ شو، مردار ده. د ښکار دا چې دی نو دا هم په دغې کې که په دغې تیر باندې وویشتی شو تا به بسم الله بالله او غشی دی را پرېښو په هغې باندې هغه زخمی شو. که په پرتو ولګېده زخمی شوی نه دی، هغې تیر خپل کار نه دی کړی نو بیا هم ته ورسېدی او مړلی نو بیا مرداري. او زمونږ دا ټوپکې چې دي په دې باندې که وویشتی شي او ته لاړ شې ورسې او مړي نو مردار دی. زمونږ په خلکو کې مشهور د ښکار مرغۍ
یا ښکار هغه 2 ورځې رستو کوموندی شي حلالي وي. نه دا هغه ښکار دی چې هغه شرعي ښکار دی، هغه وسه کوونکی شی دی، شلول چې کوي هغه نه دی. نو انما حرم علیکم المیتا، یقینا الله حرام کړل تاسو باندې مردارا والدم وینا ولحم الخنزیر او وخت خنزیر. پوره کیږي نه تاسو باندې پوری دو دا سبا و ان شاء الله. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے خلقو خری دا اغنا چې پزمکه کې دی حلال پاکیزه، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا استاد د پاره دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته د بدی د فحش یا بالسوء د اقوال شرکیه والفحشاء د افعال شرکیه، وان تقولوا الله ما لا تعلمون، د دې چې تاسو وای په الله باندې هغه چې پوهیږئ پینا. واذا قيل متبعوا ما انزل الله، او کله چې ویل کېږي د خلکو ته تابعداري وکړي دا هغه څه چې الله نازل کړل، قالوا بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، دی وای بلکې موږ تابعداري کړل د هغه څه چې مونډلې موږ په هغه باندې پلان خپل. او لو کان آباء، مگر چې الله وی اگر چې پلان د دې چې لا عقلون شیان چې نه پوهیدل په شی باندې ولایت دو نه په هدایت، او نه دې سړي پسې چې هغه په هدایت نه ده، هغه روان دي کندې ته ځان غورځي، نو تم ځان کندې ته غورځي. ومثل الذين كفروا، او مثال دا کسانو یا صفت دا کسانو چې کفر کړل په شان دو سارودی، یا مثال د دعوت ورکوونکي هغه کسان چې کفر کړل کمثل راعٍ، په مثال د راعي د شپن کې د الذين يقوا هغه چې आवाज کوي به مالا يسمو، هغه چې پاغس الفاظ باندې چې پويږي پینه دا الا دعا و ندان، مگر بلنا اوري او आवाज اوري. سمون کان دی بوګمون چاړه غاندي او وړاند دی فملا عقلون، پس دې عقل نه کار نالي. یا ایو الذين امنوا، اے مؤمنانو کلوا من طیبات ما رزقناکم، خوري د پاکیزه غنا چې رزق درکړل موږ تاسو لپاره، وشکروا لله، او شکریا ادا کوئ د الله. ان کنتم ایاه تعبدون، کہ تاسو د الله بندگی کوونکی. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث. ایوب پاچا فاتشه دی هغه پر بګین دعا وکړي. اللهم اغفر له